ويعلمه الكتاب او الله بخیدتا خط کتابت دبا خط کتابت هم کو پیګه پیګه عیسی علیہ السلام والحکمت او دانګه حکمت د حکمت خبري والتورات الله تعالی با د تورات ورکی والانجیل علم د تورات ويعلمه الكتاب والحکمت والتورات والانجیل ټول الله تعالی خي ورسولا ونجعله رسولا الى بني اسرائيل همون بګرځو د پیغمبر بني اسرائيل ونجعله سره مقدر دیو بني اسرائيل تبرا یادی او پیغمبر به دي فی السباء پورکواله کې او بعد البروق دیکھو اختلاف ٹھیک ہے کنه او دې پیغمبرو او انی قد جئتکم بآیت من ربکم بانی دلته کې به موجود ده بانی قد جئتکم ما راتل کړي تاسو ته بآیت پالامه سره بآیت بعلامت علی صدقی پس صدق زمانه من ربکم دې طرف ته رب تاسو دیبا دا وای چې کله بنی اسرائیل تو راشي کنه نو دیبا دا وای چې قد جئتکم بآیت من ربکم اغا آیا اغا علامه صدا نشانه صدا دا هي به مقدر اغا علامه دا یو چې انی زچم اخلق لكم زبا پیدا کوم تاسو لپاره اخلق معنا اوصورو زبا تصویر جوړوم تاسو ته منت پیری خټنه به یو کالبوتی جوړ کوم کاه ته تیر چاغه په شکل د مارغوي پاک هغه قسم مارغوي کچن چنوي یا کونتروي هر مارغوي خدا وځو هغه خټنه وځو تاسو لا په شکل د مارغ باندې جوړوم فانفخ فيه زب پوکې کوم پاګه کې په کو تیر باذن الله نو هغه به مارغ ګرځي په اذن الله تعالی سره یو معجزه به تداخل دویمه معجزه او ابرئ الاکمه والابرص زبا جوړاو ما اکمه مورزاده نابینا والابرص برګي والا دادا سي دواړه دا یعنی دا امراض دغه وخت ډیر زیاتو او دا حکیمان دینه عاجز هغه وخت حکمت هم ډیر چچو دا ټول دغه نه عاجز نو وی چې په یوې ورځ کې 50,000 بدعای په دعا د عیسی نه 50,000 کسان هغه نه جوړ شو برګي والا پیګه خو به شرط ایمان به تعالی چې مسلمان کېږي بالا دعا کوم پیګه به کوم واحيي الموتى عذاب جوندي کوم مړ لرا باذن الله دا اذن الله ورته بار بار ذکر وي چې دا نفي د شرک کوي ځکه چې بیا بدود ته خدای وکړه چې دا دې دا خلق عادت کارونه کوي دا الله دې واځي کوي شرک کوي وانبئكم بلدا ما سره دا معجزه ده چې وانبئكم زما خبرداري در کوم تاسو ته بما په هغه سوانه تاکلون چې تاسو خورلې دي وما تدخرون اغه چې تاسو ذخیره کړی ځان کور کې خېدي فی بیوتکم بکورون تاسو کې چې شپې نه بچا څه خوړل نو د به تا بیګا دا شي خوړل دي او دا شي ستا په کور کې پروت دی دا الله تعالی دا معجزه دا ورکړه ان فی ذلک المذکور یقینا په دې ټول مذکور معجزو کې لا آیت لکم ساسو بار نه خېدي پورا ان کنتم مؤمنین کہ تاسو ایمان راوړای په ما باندې زبر پیغمبر بنی اسرائیل تر لګل شي پیګه به کنه دا خبره به وتا عیسی علیہ السلام بیا کوي ورسره کنه ومصدقا او دانګه وجئتکم امه کی هم دا څه وجئتکم ما راتل کړی تاسو ته ذو رسولم ما راتل کړی تاسو ته اغه انی قد جئتکم دلانه ده مصدقا لما بین یدی تصدیق کی زما هغه سوچ بین یدی چې مخکې زمانه دي من التورات تورات کې هم دا ویل چې دا پیغمبر برازي او هغه پیدا کیږي عیسی علیہ السلام ولأحل لكم بعد الذي أذب حلالهم ساسه بعض چیزونه دا سے حرم علیکم فیها
چې حرام شي تاسو له باغ مخکنی د موسی علیه السلام په وخت کې هغه باز تاسو حرارو لکه مې چې هغه نه هور دیو دادو په حراش نور دا شیزونه په وسو زما ایدې کې براشي لکه واز د شوهه ده وجئتكم بآية من ربكم أردلكم تتاستا پاغا موجزو سارے طرف رب اخبرنا فاتقوا الله ويرجع الله واتعوني فيما آمركم به آدمات تابداریو کے باغ سکی تاستا امرکم پلیس دیمان فول تابدار ذکر ان اللہ ربی اللہ زما رب دے وربکم رسال دے فعبدوه تاسو بندگیو کے دے اللہ تعالی هذا صراط مستقیم الذي آمركم به کم معنی چلتا سا امرکم هذا دغت اشارہ صراط مستقیم دالار نیغلا صراط مستقیم نو فکذبوه دو ولگی تکذیب کو دلو دی عیسیٰ علیہ السلام سو کو تکذیب کو دم تقریر دم زړه استره کې ولا تکذیب کو ولم یؤمنو به په ایمان راو عیسیٰ علیہ السلام پوښ کنا چاوي تزوی د الله چاوي ته الله چاوي ته سے هو به الله چاوي ثالث ثلاثه نو فلما احس عیسی منهم الكفر ذکر دا شیخ ذکر عداوت یہود با عیسی و حفاظت خداوند انام اللہ تعالی دے ساتھ او بشارت او دتے زیر ورکو اسمان طرف تا رفع اسماء الى السماء رفع الى السماء دا زیر ورکو اسمان تا خیجوم و محفوظیت از مکر او دے محفوظ پاتش دے مکر دے والے دو قتل کاو کنا دو پا مخا کرو کنا نو چیسے وقت دے مخی اور پسی دو چی دے من قتل کو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دک وقت دا سے او کمر آگے تنونو او یو کس اور پسی متصل آگا مورترانونو او دک وقت دا چت اللہ تعالیٰ سوری کے ورنہ دے اچت شو عیسیٰ علیہ السلام او هغه بل کس چې دی هغه چې کوم ورپسې راننو دی الله تعالی د هغه شکل دا ظاهري مخ شکل د عیسی علیه السلام په شکل وګورځو نو دوی وایي چې بس نو دا بل ګروپ چې ورسېد ورته چې قتل کړ نو هغه وایي چې بس هم دی بس مړ کړ خپل دا مرګره مړ کړ پیګې به کنه پیګې او دی الله تعالی بر خجول اسمان ته نو پدې کې دا کسان چې کوم مخ راول دا مشران د دې نسوارا پیګه وکړه دو خپل ځان لا داوي چې وردا وای چې موږ عیسی دو هم مختلف چاوي دا دی چاوي نه دی دا عیسی السلام نه چاوي نه دی کنه خو بیا کو کې اتباع خو بار خلق ته ونه عوام وته چې دا کني عیسی السلام موږ مړ کاغه پیګه وکړه نو بس هغه دو دا خبره دا چې منګړ ته پر خدا او دا هغه شکل د عیسی علیه السلام نو د دې وجه هغه اوچت کړو نور وته نو خلق وته او بار فصوله کې بار نو بار چې به کتل نو مخ خوا شان کار کوي د عیسی علیه السلام قتل پیګه به کنه پیګه او هغه تل بار اسمانونو ته خطر وانه شی په مطلب په دې طریقې سره باندې کنه نو دا اوس الله تعالی ذکر کوي ذکر د عداوت د يهودو با عیسی وحفاظت خداوند انام دا اللہ چاہا حفاظت کی او بشارت رفع الى السماء و محفوظیت از مکر ایشان دو مکر نہیں محفوظ پاتے دو خداوی چھ من قتل کر اگر اللہ تعالیٰ اچت کر اسمانوں فلما احس ورسے دے کنا دا تراغے دا پوری ممترین پوری آغا فلا تكن من الممترين دغه فلما خجي شو فلما احس عيسى منهم الكفر هر کله چې پوښو احس معنا علما هر کله چې پوښ عيسى عليه السلام منهم الكفر دون الكفر چې بس داخله خو مسلمانان کیږي
او دو خو چټ پټ انکار کو ولم یؤمنو بی بدو باندې ایمان راغله فکذبوا ولم یؤمنو بی کنه نو قالا نو هرګه چې پوښ عیسی علیه السلام منهم په دو باندې الکفر کفر وارادوا قتله دو اراده وکړه د قتل بل طرف ته نو قال د په دې وخت کې اعلان وکړ چې من انصاری الی الله څوک په امدادیان زما چې ما سره امداد وکړي اعوانی انصاری من اعوانی او الی الله چې دې تلون کې وي الله تعالی ته ذاهبا الی الله لانصر دینه چې دې امداد دین د الله وکړي څوک ته راشي دې قوم ته خطاب وکړ نو قال الحواریون نحن انصار الله حواریون دغه وکوي دا حواریین چې دا قصارین دا دوبیان حور حواریین دا څه ویل شي دا سپینواله جامع ته شي جامع سپینې نو مطلب دا چې دا کسبګر خلقو حواریین خو چې کوم دی بیاض خالص ته شي خالص سپینواله نو د حواریینو دا आवाज وکړو چې نحنو انصار الله موږ د الله امدادیان هغه من انصاری کنه اعوانی دینه نو دوه ته وی چې موږ یې دا 12 کسان سو کسان 12 کسان یا ساته نحن انصار الله آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې صدقنا بالله من تصدیق دی الله تعالی او وشهد او ته گواشه یا عیسی علیہ السلام وشهد یا عیسی چې بأننا مسلمون موږ ولدا 12 کسان خلک مسلمانان یو موږ ستا څنګه په څنګه ولاړو بتا چې سکیږي هغه موږ هغه د فیه کوو او دا چې خلکو جدا ټیک دغه وو خو لیکن دا د لوی خاندان مطلب دا چې پلاران نکانه هغه او حکومت کې ډېر لوی حصدار پیګه بګنه نو د دې وجنا مونږ ایمان په الله راوړل ته په گواه وشيګه ربانا او دا وی د حواریینو آمنا یا خدای مونږ ایمان راوړو یقین موږ بما انزلت پاغه چې تا نازل کړل د انجیل نه انجیل باندې ایمان راوړو وتبعنا الرسول امن تابع شو د رسول چې عیسی علی السلام دی فكتبنا اے خدای ته ولي کوم لرا ما شاهدین لکا اثر دو گواهانو ناستا بالوحدانیت چې موږ ستا په وحدانیت باندې قایل ته دا زموږ نوم په دغه کې ولیکا بل طرف ته ومکروا او دل کې د بنی اسرائیلو په قتل د عیسی علیه السلام باندې مکر جوړ کو فریب جوړ کو ومکر الله او جواب د مکر ورکی الله تعالی دره ها چې الله تبارک وتعالى دې استخلاصي اوسه دوه قتل اراده وکړه ورفع عیسی الله تعالی عیسی څنګه بچت کړ پیګه والله خیر الماکرین الله غردو تدبیر کوونکو نه دی عالمهم به دا الله تعالی د ټول عالم دی په دې اذ قال الله یا عیسی یاد کا هغه وخت اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وی الله تعالی عیسی علیہ السلام ته आवाज وکړي یا عیسی انی متوفیک منګ ته سکړلې ته متوفیک قابض وکا منګ ته قبض کړو خپل قبضه کې مرا وستلې متوفی یعنی مطلب شی خپل نگرانی کې راوسته ورافعک الی من الدنیا من غیر موتین امغه چتو تعالی دنیا نه بغیر د مرګ نه وجنو نه د ژوندې دی پیګه کنه ژوندې تا یې موږ چتو اسمانونو ته و متطهر کا ترجمه یاد ساتي ګوره دې دې کې بیا سره غلطيږي چې موږ تعالی وفات کا موږ نو د دې وجه نه بیا خدا غو دې پر دا شو پیګه واځه قابضک ورافعک الی من الدنيا من غیر موت ومطهرک امغه لریکو تعالی پاکو تعالی من الذين كفروا داخل خلق کافران دي چې
چې ستا قتل اراده کړی ده وجائل الذین تبعوک او کم خلک چې هغه تابع دي ستا چا حواریین دي هغه موږ اوچتو فوق الذين كفروا پاسه د کافرانو بدو اوچتو چې تابعدار استا صدقوا بنبوتک من المسلمین نو دا وپاسوي د کافرانو الى يوم القيامت القیامت پورې دوبه د قیامت پورې اوچتي دو نشي ذیل لکول ثم الی مرجعکم بیا بستا سمات رجوعی قیامت پر فاحكم بينكم ذو فیصلکم ما بین سالکم فيما كنتم فيه تختلفون هغه چې تاسو پکې اختلاف په دنیا کې کړی دی من امر الدین تختلفون من امر الدین پیګه بیا فیصله اخر کې بیا چې دا وجل دیتا کنه الله ژوندې خې جوړې پته بدلږي او د دې وجه نه وایي چې کله قیامت تقول تنځي حضرت عیسی علیه السلام را کوشي نو اسه دوه یقین نه کوي هغه وخت بیا یقین وکړي چې او دې خو ژوندې برخه تا پیګه به کنه هغه بیا یقین وکړي اسه نه کې جسو هغه وخت ژوندې وي دا تخویف دنیوي او اخروی د منکرینو عبادت او چې څوک دغه انکار کوي چې را موسی عیسی علیه السلام ژوندې نه خطر برا نه الله تعالی تخویف ورکړي دنیوي او اخروی واما الذين كفروا حج کافران دي د انکار کوي فواعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره جب عذاب ورکوم په دنیا آخرت کې دواړه بین نار کو د جهنم سره بین نار او صدقای وما لهم من ناصرين ان بيدود بال امدادیان مانعين منه چې څوک یې منه کې د اور د جهنم نه بیا دا څوک نشته کوجا چې هغه منه کې واما الذين تخفيف دا اوس بشارت د مؤمنان ته واما الذين امنوا چې مؤمنان ایمان راوړي چې ټیک ته چې عیسی علیه السلام اوچت اسمان ته ژوندې خطر لري وعمل الصالحات په دنیا کې نیک اعمال کوي نو فیهم اجورهم زبدول پورا ورکوم اجرنا والله لا يحب الظالمين الله تعالی نو خوخي ظالمان یا يعاقبهم فخول سکه چې يعاقبهم عذاب ولور کوي واضح ذالک دا مذکوره د امر د عیسی علیه السلام ذالک دا مذکوره د امر د عیسی علیه السلام نتلوه لولو منگا دی قصی را علیک پتا من امها اس اشاره دا صداقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لکه مخی چی نبی علیہ السلام صداقت بیا رسالت بمیس کی خدا ذکر کئی کنا دا مذکورا واقعا نتلوه منگا لولو تا تا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من الآیات دا آیاتنا و ذکر الحکیم دا ذکر محکم نچا قرآن ای القرآن دا قرآن نمونگتا تلولو دا دیو دا قرآن خستا دا بارا معجزہ لویا معجزہ دا نستا حقانیتم ثابت شو او ان مثل عیسی عند الله بشکا یعنی شان غریبہ ان مثل عیسی یعنی شانه الغریب ناشنا شان څنګه چې بغیر پلار پیدا شي ها او دا دم اوهدی وته میلاو شي نشان غریبه ده کنه ان مثل عیسی یقینا شان غریبه د عیسی علیه السلام چې عند الله پر الله تعالی باندې کم مثل آدم دا پشان ته شان غریبه ده په پیدا کول د آدم علیه السلام په دې چې آدم علیه السلام پیدا شو بغیر اب ها بغیر اب کنه دانګي عیسی علیه السلام پیدا شي څنګه بغیر اب پونه شو مطلب نو د آدم علیه السلام د عیسی علیه السلام دا شان غریبه یو شان شو خلقه من تراب هغه الله تعالی د خاور نه پیدا ک پلار خو نو کنه ها ثم قال له بیا ورته کن بشرا شای انسان فیکون هغه شو ها فیکون نو فکان هغه شو نو دغه رنګ کذالک عیسی علیه السلام دا یکون شا من غیر ابن نو فکان غم شو در شان کنه بغیر اب نه پیدا نشه او آدم علیه السلام بغیر اب نه پیدا شو پیګه به کنه پیګه د شان یو شان شي کنه شو نو د دیو جنا الله وی د شان الحق من ربک فلا تکونن من الممترین دا یعنی دا خبر د مبتدا محذوف عبارت ده دا څه یعنی امر عیسی الحق من ربک
امر دی عیسی علیہ السلام دا حق ته طرف رب ستانه فلا تکن من الممتری اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم بزر کی شک رانه ولي فلا تکن من الممتری پیګه وکړه دا یقیني دا کار دا څه شوی دی دا واقعا دا څه شوی دا فلا تکن من الممتری ونه څه من الممتری من الشاکین فيه پدې کې شک ونه کوي اوس د دې نرستو دا ټول دغه د نجران هغه مقابله ده او دا و دعوت ورته کوي د مباهله شیخ صاحب دعوت مباهله برای اتمام حجت دلائل حجتونه خو ختم شو د طرفین نه نو وسو چې پاغه منشي چې په دلایلو باوجود منشي نو مباهله کوي مباهله معنی دا چې طرفین به یو میدان کې راغون شي تاسو ته مخکې ما ویلي او هغه کې به هر یو دا وایي چې څوک په حق نو هغه پاک خدای پاک پاتې کې چې کوم په حق نه هغه خدای هلاک کی ختم دي پیګه وکړه دا سیده وایي نو دا مباهله ده اوس نو اوس دا دعوت مباهله برای اتمام حجت بر اهل مجادله په دې جګړه والا باندې چې کوم مجادله بالمفسدين په ځای رکوع ورکا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين دا و دا بیان فمن حاجك هغه څوک چې تاسو سره جادلک من النصارى فمن حاجك یعنی جادلک چې تاسو جګړه کې د نصاراونه فيه د دې متعلق د دې قصې متعلق د عیسی علیه السلام وغیرہ من بعد ما جاءك من العلم رشد غنا چراغ تا ته علم نه په امر د دې سره تا تراغ د علم نو فقل لهم ويدتا وساشه مبالغه وکوس نو څنګه پاتې نشو فقل لهم دوته وای تعال اور شه ندعو ابنانا وابناكم چې مونږ راو بل خپل ځامن او تاسو خپل ځامن راو بلای ونسانا ونساكم مونږ خپل خجرا او ول تاسو راو بلای وانفسنا وانفسكم مونږ خپل نفسونه راو بل تاسو راو بلای فنجمعهم دا سره لګي نو مونږ ټول به یو میدان کې جمع شو پیګه وکړه یو میدان باندې لپاره مقرر کو هغه ته بل ثم نبتهل بیا مباهله نبتهل یعنی مباهله نتزرع فی الدعاء من بیا عجیزی کو په دعا کې او دا به وی چې فنجعل لعنت الله علی الکاذبین چې څوک کاذبین دي درود په دعوا کې لعنت الله تعالی دې پاغه باندې دا څه وو دا مباهله وو ان هذا له القصص الحق دا خبر خبر اخری کې مباهله را شو ان هذا یقینا دا مذکور چی دی سوم چې ذکر شو له القصص الحق دا قصه او واقعات خبر حق تھی او لا شک فيه بلکہ شک نشته غره دا حق دی وما من اله الا الله او نشته معبود بندگی غیر د الله نه بل چا و نشته وان الله له العزيز الله ډیر زبردست ذات دی الحکیم حکمت والا دی فی سنائی پاکلو کارون نو دا اخیری دا خبر شو فإن تولوا او که د دین دو اعراض کو فإن تولوا یعنی اعرضوا عن المباهله وغیرہ نو فإن الله علیم بالمفسدین الله په دې بمفسدان باندې فیجازیهم الله بدون د دې سزا ورکوي بیا الله ته خبره پاتې پیګه وکړه کیسه په وکړو په نه شي په مطلب پدې ورسه کنه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم دا وس آخر کې اهل کتابو تا دعوت الى التوحید سره د زجر نه اوس ته زجرم کوي ولې راځي چې څنګه سره راشي خو به ارس کوي نو سره
پاغه په مباهله په دې خبرو ټولو باندې خو نه شوله نو آخر کې ورته دعوت ته توحید ورکوي لیکن سره د زجران ورته پکې خبرې زجر ولا هم ورکوي رټنه هم ورکوي او دغه هم کوي دا توحید دعوت هم ورکوي نو دا اوس په آخر کې دا مسله ده دا د قرآن دا په ترتیب سره داسې دا کېږي نه خیر دعوت شیخ طبی دعوت اهل کتاب بلطف و عنایت پر نرمای په مهربانو سره په لطف سره دا ان الله تعالی دعوت ورکوي زجر عمر کوي او دارنګه داوم کې نریون پیدا شي او دا ته بیان مسلمون پر دې دغه پر قل یا اهل الكتاب هو ورته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اهل کتاب او يهود او نصارا تعال اور شیلا کلمتين او کلمتا دا نرمي ده او دو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه ډېر نرمه من نه بکاره او صبح نرمه نه کاره او بل تاسو کلمتين او کلمتا سواء بيننا وبينكم راځي چې اهل کتاب چې جمع شي او کلمتا چې هغه زمونږ اساس مابین کې برابر ده هغه کومه کلمه ده هيا هغه دا کلمه ده چې الله نعبد الا الله چې موږ عبادت نه کوو غیر د الله نه دا خودو منه کوي چې الله عبادت به کوو ولا نشرک به امون به شریک نه پیدا کوو د الله تعالی سره شی نه هیڅ چیز اهل کتاب هم داسې وکړي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بری چې موږ بعض لاره په خدای سره ارباب د رب جمع ده یعنی په خدای سره من دون الله غیر د الله تعالی نه لکه کما اتخذتم مول احبار او رهبان د دو خپل احبار چې کوم علما او دارنګ پیران دا غو بندو سکول دوبا هغه په خدای سره دا چې هغه به تاسو بس هغه به کول پیګم کنه چې مولا سے بسوي یا پیر سے نو بس هغه به کول پیګم کنه احبار رهبان او تابعین نو دا باندې کو ولایت تخذ بعضنا بعضا نه بني شي بعض موږ بعض ارباب ولاره په خدای سره من دون الله غیر الله فإن تولوا کتاب سے اعراض کان التوحید فقولوا نو اوه وتا انتم لهم دو توه چې اشهدوا تاسو گواشه بان مسلمو یا صدق موحدین موږ مسلمانانو حکم بردار تابع د الله او موږ موحدین مسلمون و موحدون ندا اخیر کې وته دا وایي پیګه به کنه پیګه اوس یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم دا اوس الله تعالی شفیع ذکر کوي دا اخر کې دا شفیع دي ولې چې یو کار په نرمۍ مونږ شي په حکمت مونږ شي نو بیا به ګیله کوي کنه شکوا ګیله ته دي موږ په تو کې ګیله وایي دا ټول حربه و مستعمله دشمن چې بغیر کې راولای نو هر قسم هغه مختلف حربه و مستعمله شیخ سے بھئی چی اہل کتاب دائے ابطال دا دعوے دا اہل کتاب دے پا بارد ملت ابراہیمی کی اگو دا دعوے کی اہل کتاب کو نسوارا دے کی یہود دی کھول دا دعوے کی جمع دین ابراہیم علیہ السلام مانی مشرکین ہوئی جمع بدین ابراہیم علیہ السلام مانی پیگے بھی کر دادرے فرقے بھی کر یہود نسوارا اور مشرکین دے ٹول بھئی جمع بدین ابراہیم علیہ السلام اہل کتاب نے اس اللہ تعالیٰ ابطال دعوید اہل کتاب کی مبارک ملت ابراہیمی کی چتا سے بدین ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے اور دادا بہن ہے مومنین بولے ابطال دعوی اہل کتاب دربار ملت ابراہیمی چتا سے ملت ابراہیم معنی نہیں ہے ٹھیک ہے دا واللہ ولی المومنین بولے دا یا اہل کتاب دا ولا شکوا پنځه شکوی ذکر کی اوس به شکوی ذکر کی دا شکوی دا شکوا د اصول قرآن دا کنه ها اصول کی دا ذکر وکړو نو دا اولنه شکوا دا ټول حربه بدا مستعمله یا اهل کتابو لم تحاجون فی ابراهیم
تاسو ابراهیم علیه السلام متعلق سره جګړه کوي وما انزلت التوراۃ او نو نازل شوی تاسو کتاب اهل کتاب تورات والانجیل او نصارا او انجیل الا من بعد دا خلص داغه رسول نازل شو په ډېر بعد زمانہ کې به زمانه طویل بعد نزول پیغام کنه او تاسو چې کوم د يهودانو نصارا تاسو او جګړه کوي داغه متعلق چې وی دا زما په دین نه بل دا زما په دین افلا تاکرون تاسو نه پیګه په بدلان قول کوم په بدلان د قول خپل باندې تاسو نه پیګه چې خبر تاسو غلطه کوي درو کوي چې تاسو دا خبره پرېږئ دی ها انتم هؤلاء حاججتم خبردار ها تنبیهی دا خبردار تاسو چې هؤلاء اے دغه جګړمارو حاججتم تاسو جګړه کوي فيما باغس کې فيما لكم به علم چې تاسو ته پای کې علم شته او بیا جګړه کوي چې خبره کې سړي علم نه جګړه کولی شي چې علم وي بیا ته جګړه کوي عینات شي کنه حسد شي نو د دې وجنا فلم تحاجونا نو تاسو ولې جګړه کوي فيما باغسس کې ليس لكم به علم چې تاسو لا باغې باندې علم هم نه وي او بیا هم جګړه کوي نو بیا خو هغه هم نه چې ګمسي باندې علم نه وي کنه ها لکه کې دي چې دا خبره دا شي وي ما ته علم نه دي سړي ته علم دی وې منم پیګه به کنه پیګه والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله دا شان دی چې دی عالم دی تاسو نه پوه نو د دې وجنا وستاسو چې کوم تاسو علم د دې خبرې نشته ځکه چې هغه کله کم زمانہ کې ابراهيم عليه السلام ته شوی چې په څونو وخت تیر شو او الله تعالی نه تاسو علم نشته والله يعلم وانتم لا تعلمون نو وس د دې تبریا د دې چې کوم د صفائی الله تبرئ دی چې دا خبره الله صفا کی نو الله تعالی فرمایي قال تعالی تبریه لابراهیم الله تعالی ابراهیم علیه السلام صفاکی پاکی جدو چا به يهودي چا به نصرانی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا نو ابراهیم علیه السلام يهودي او ولا نصرانیا نه نصرانی هغه یو نو پیګه بکنه چې تاسو لګا تاسو چې کوم خیال دی په انا شوی مطلب چې تاسو يهوديان وای چې يهودي او نصرانيان وای چې نصراني پیګه بکنه دې نه يهودي او نه نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن دې مایل د ادیان او باطلونه دین حقته حنيفا مائلا عن الاديان كلها الى الدين القيم نه دین ته انه دین څه کوم دی اسلام مسلمان چې موحد او مسلمان معنا موحد دی وما كان من المشركين چې مشرکان هم دا وایي چې ابراهيم عليه السلام زمونږه د دین نه وما كان من المشركين داوم تبریا د دین هم راغله د ابراهيم عليه السلام تبریا راوستل الله تعالی نه د مشرکانو نه يهودي نه نصراني دي د دې وجنه دا شوبه ستاسو دا بے ځای ده چې تاسو دا دعوا کوئ چې ابراهيم عليه السلام دا شو پیګه به کنه پیګه دا غلط ستاسو اعتراض دا غلط دعوا ستاسو او دا رنګي دویمه شوبه د دو دعوا چې ابراهيم عليه السلام دا دو نبی علیہ السلام چې کلا یعنی مدینه منوره کې آپ پنځل شپارس میاشتې خانه کعبه ته مخ کا بیا قبله بدل کا دا د بیت المقدس ته مخ کا بیا خانه کعبه ته بیا مخ کا تبدیل قبله وکړه نو دو دا ویلو چې دا پیغمبر صحیح پیغمبر نه دی ځکه چې دو خپل قدیمی قبله چې هغه بیت المقدس هغه مخکې د خانه کعبه نه نو د دې وجه نه د هغه پرې خو بیت المقدس
او د مکه بیت الله ته پیګه به کنه پیګه یو دوی اعتراض داو راځي به کنه راځي نو اوس دا الله ته تبریه د دې راولي داغه خو تبریه د دې رااله چې دوی به دعوت ابراهیم علیه السلام باندې يهودیت نصرانیت د مشرکین او ځان دعوا کوله او خو تبریه رااله و د دې تبریه الله تعالی کوي جواب کوي چې دا تاسو دروغ وایي تاسو ته پته نه لګي چې دا قبله غني دا اوله قبله کوم خانه کعبه شاباس نو اوس هغه دا کوي ان اول الناس بابراهیم بشکا ډیر حقدار د خلقنا په ابراهیم ورځه احقهم ډیر حقدار او زیاته مناسبت د ابراهیم علیه السلام سره للذین هغه خلق دی اتبعوه فی زمانه چې هغه تابعداري د زمانه کې دغه خلق بهتر دی تاسو نه بهتر چې تاسو کوی چې مونږه نصرانه مونږه ابراهیم علیه السلام هغه نه تاسو وهذا النبي او دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر کنه هغه جواب ورسو کیږي په دې کې دا شو او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې بهتر دی يهودیت هم نه دی نصرانیت هم نه دی او مشرکین هم نه دی بلکې غوړه ابراهیم علیه السلام ته اخره چې جاغه په زمانہ کې اتبعوه دغه تابعداري کړه او بل وهذا النبي دا پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دې په دین ابراهیمی باندې دی او الذين امنوا او هغه خلک چې هغه ایمان راوړل دي په دې پیغمبر باندې نو هغه هم د دې ملت ابراهیمی نه دي او والله ولي المؤمنین او الله چې دې والد او دې ناصر دې او حافظ دې مؤمنانو مؤمنات حفاظت تاسو مؤمنان نه پیګه بکنه نو دا خبره صفاش براءت راغی کنه ها وسو اور پسې ځا ودت طائفه من اهل الكتاب لو يدلونكم د يهودو شرارتونه او د هغو خیانتونه او د هغو افتراګانې ها د هغې بیان کړي الله تعالی پیګه بکنه چې دا بدو په کومه طریقې سره کولې څنګه به کول هغه مختلف شرارتونه بیان کې وستا بیا وروسته بیا د دوی شبهات هغه شبهه وروسته بیا روانه ما تاسو دا تر دا شرارتونه دا هغه دویمه رکو دا اذ انتم مسلمون پوری دا اذ انتم مسلمون رکو دا کنه هغه دې پوری دا یہ دا بیانی یہود کی شرارتوں شیخ سے ہوئی او دارنگی اور خیانتوں اور افتراء پروازیوں کا بیان دا مختلف تھی دا تراغا مسلمون پر دا مسئلہ ذکر کی ودت طائفة من اهل الكتاب لو يدلونكم او دا آیاتنا کو کہ نازل شو چې دو د یهودو حضرت معاذ رضی الله عنه صحابیو حضرت حذیفه رضی الله عنه دارنګه عمار رضی الله عنه چې دا هغه غریبانان مسلمانان صحابو دا راغون کړ او ورته دا لشکر کو چې ګور تاسو دا زموږ په دین راشه نو موږ به داسې کوو تاسو اخبار وزار ګرځي دا نو الله جل شانه اوس د دې دفیه کې چې ودت طائفتون دا د یو یعنی شرارتونو د شرارت پیدا کو په فرقه بندي پیګم دوست غنی یو جماعت اهل کتابونه لو يدلونکم چې دو گمراه کی تاسو لاره لکه چې معاذ حذیفه او عمار جان هو د کم لشکر کې نو دا تاسو گمراه کوي بریا ساتي واده کنه خپل دین نو واپس کوي وما يدلون الا انفسهم او دون گمراه کې مگر خپل نفسونه ځکه لئن اسم اضلالهم عليهم ځکه چې ګناه د دلالت چې هغه په دوی باندې روان دي او وما يشعرون بذلك دو بلې نه پی بده شرارتونه پیږي نه کې ځان تباہ کړ یا اهل کتاب
دا دوی شکوه ده یو شکوه ده مخکنه و کم ځای شکوه شروع شو هغه په منځ کې بیا دارال یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب دا یا اهل الكتاب فکر وکړه دا دویمه شکوه ده دویمه شکوه اے اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې کفر کوئ په آیاتونو د الله چې قرآن دی چې هغه مشتمل په نعت محمد صلی الله علیه وسلم باندې تاسو په دې قرآن باندې چې په کوم صفات که په انجیل کې ذکر شوي دي که په تورات کې ذکر شوي هغه تاسو انکار کوئ وانتم تشهدون او تاسو پوهه په دې خبره باندې چې انه حق تشهدون ما تعلمون انه حق چې دا صفات د نبی علیه السلام دي دا خو هغه احبار الرهبان دي کنه هغه ته پته دی ټول یا اهل کتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق تاسو ولې خلط کوي میلاوي حق لرا بالباطل باطل سره چې تحریف کوي پکې تزویر او دروغ پکې دا کوو تحریف کوي پکې هغه میټاو کو سبب پکې نوې خبر کې هدي وتکتمون الحق تاسو پټوي حق چاغنات نبی علیہ السلام دي صفات نبی علیہ السلام دي وانتم تعلمون اتاسو خبرګه انه حق جدا حق ابيام تاسو دې انکار کوي دا تاسو شرارتونه دي کنه دي وقالت طائفه من اهل الكتاب ذابل ټول شرارتونه اذان کې خیانتونه بیان دي دا درې مشکوه ده سمه درې مشکوه یا وقالت طائفه من اهل الكتاب او یو جماعت اهل کتابونه چې يهود دي بعضو توي یو جماعت ځان له تیار کړ چې دا څه کوي چې تاسو لاړ شئ په دې پیغمبر مجلس ته لاړ شئ د صحابه او سار لاړ شئ کېنه دغه وای موږ مسلمانان شو پیګه وکم هو یاد ساته ګوره داغه خبره مې مانای خو چې تاسو دین کوم خبر کې دغه تایید کوي پیګه وکم او کېنه خو چې مازیګر شي بیا مجلس برخاست کیږي نو یا دا دین مخاخ نشو منګه واپس خپل دین ته وو کې دې شي چې په دې باندې خلک دوی کې اثر پیدا شي شرارتيان دي کنه ها شرارت پیدا کوي کنه دا څه کوي کنه نو بس چې مازیګر ټیم شي تاسو وایي چې منګه خپل دین ته واپس نو کې دې شي الله تعالی دا شو کی نو الله تعالی دا بیان دی چې دا کارونه پیګه وکړه وقالت طائفه من اهل الكتاب هو یو جماعت اهل کتاب يهودنا لبعضهم بعضتا چا دا کلار شي امنو تاسو ایمان اورئ بالذي پاک سبحانه انزل على الذين امنوا چې نازل شوی د پاک خلق باندې مومنان چې قرآن دی یا قرآن وای موږ قرآن ومنه بس موږ مسلمانان شو وجه النهار اول النهار وجه النهار یعنی په اول درجه کې سار وختي لار شي او کینه هغه سره وکفروا اخره او تاسو کفر وکای بیا واپس کافر شي خپل دین ته لعلهم کیدی شي دا مؤمنان هم جميع مؤمنان ته کیدی شي دا مؤمنان يرجعون چې دوی واپس شي خپل دین نه پدې باندې ان دینهم ولی چې دوی بداوي اذ یقولون چې دوی تداوي چې دا دین مو خوښ نشه موږ واپس خپل دین ته ځو او دا خو علما هم دي دا احبار الرهبان دي پیګه پو دي نو د دې وجنه نو دو بدا علم شي دا دین زور شي لکه باطل دی دا مسلمانان به موږ چې دا دین باطل دی دوی مو په څو پاس وځي وای کمزوري دین ولا دا ځي کنه کمزوري عقیده ولا دا حرب بدو مستعمله دي شرارتونه پیګه وکړه ولا تؤمنو او ګره دا تویما دو یو بل کې بدا یو بل ته هدایت کو کنه دی يهودو وقالو اذن دا غرنګ به دوی چې ولا تؤمنو تاسو به تصدیق نه کوئ په دې مجلس کې چې تاسو ناشته دي مسلمانانو تاسو به تصدیق نه کوئ الا لمن تبع دینکم چې څوک پکې خبرو کې موافق د دین تاسو الا من تبع یعنی وافق دینکم یا موافق دی دین تاسو هغه خبره ویا ولکه دا خبره صحیح ده پیګه چې تاسو دین صفات راشي کنه دا هغه دا اوس کلام الهی مې ښکارای ها دو خدا خبره کنه قال تعالی الله تعالی وی چې قول وتو اے پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله
هدایت چې هغه د هدایت د الله دی الله تعالی چې چاته هدایت کوي هغه دا بیوقوف دي چې دوی په دې طریقو سره خلق کو د سنا د اسلام نه کفر ته پیګه به او بل دا خبر ورته کوي دا به مس کې کلام الهي شخه دې ته ګورئ بیا هغه کلام لار مخکنی ده ايوتا احد مثل ما اوتیتو ذکر تاسو دو لا تؤمنون الا لمن تبع دينكم هغه ذکر کوي چې ايوتا احد به ايوتا چې نظر کړی شوی یو کستا مثل ما اوتیتم په مثل دا هغه دین چې تاسو لکم درکړ شوی دی تاسو دین نه بل نصرانیت نه بل دین خو غوړه کم دی کړي پیګه کنه دا به خپل دی متبعین ته دا خبر کو دا فرق بځه دا قل ان هدى الله هو الهدى هدى الله دا کلام الهی دی بیا دا خو دا شي او یحاجوکم عند ربکم یا کم یو دی داسې دلته کې استفهام معنا چې دو یعنی غلبه حاصل کی تاسو پتا سو باندې دا مومنان یحاجوکم کې د مومنان ته المؤمنون یغلبوکم چې دو پتا غالب شین در ربکم تاسو دین سره بل دین دا سشته چې هغه غلبه حاصل کی الله سره غیر د دې تاسو دین نه د نصرانیت نه نو د دې وجه نه کوله پدې به تصدیق نه کوي پیګه به کنه تاسو دین نه بل غوړ دین نشته باندې دا بودا کلام ده قال تعالی بیا الله تعالی ورته بیا د دې دا دویم مقوله ده الله تردید د کلام ده هغه مکه می تردید کلام قل ان الهدى هدى الله ادا بیا قل وتو اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الفضل بيد الله فضل او مهربانی چې دا بڑای چې دا قدرت د الله کې دا یوتیه من یشاء ورکه هغه چاته خوښ شي دا تاسو پلاس کې نه تاسو چې څنګه کوم خبرې کوي پیګه به کنه پیګه او الله واسع علی الله واسع دی فضل کثیر الفضل دی علیم دی عالم دی لمن هو اهل چې څوک داغه اهلین هغه الله تعالی غلا خپل حقدار ته خپل حق رسي نو دغه وجه په دې معنی کې په دې حربو باندې چې کوم مستعملي پیګه یختص برحمته من یشاء خاص کر الله تعالی په خپل مهرباني سره هغه څوک چې خوښ شي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل وی دی نو د دې وجه په دې باندې دا دوکې نشي ورکولې ومن اهل الكتاب دا سوم شکو دا ومن اهل الكتاب سلوړ مګ او بعض د اهل کتاب نه من هغه دي ان دا د ټول شفیم دي او شرارتونه ذکر کی لکه شیخ سی به چې شرارتونه دي کنه ومن اهل کتاب بعض اهل کتاب من هغه دي ان تامانه هو کچا دیتا امین وګرځي او ته وای بقنطار په یو مال کثیره سره قنطار یو لوی خزانه باندې ته امانتګر وګرځي جالګه د دې شوکای کوا دا ما تا واده کو نو یؤدیه الیک نو هغه به پورا واپس کوي تا ته هغه امانت خیال بساتی پیګه به کنه لکه هغه څوک شو هغه امانت چې پتا شو کی وی لکه عبد الله ابن سلام شو او دا نه د مرګري شو هغه بیا روسو مسلمان شو کنه ها نو د دې وجه نه او د سراج کوم دی یو کس کې خود دی یو زر او 200 اوقیه د سرو او کله چې مطالبه کوي هغه ولور کړی نو دا ډیر مالو کنه نو د دې وجنه بعد په دې کې دا څه مشته ومنو بعد دا سدي ان تامنه بدینار چې دې ته امین وګرځي په یوې اشرفای په 1 روپۍ باندې لا یودیه الیک هغه ته نو واپس کوي هغه 1 روپۍ هم نو واپس کوي هغه د نخري په سوجه دا چې پکې خصيصان هم شته پیګه به کنه هغه صورت کې بده مدکری نه الا ما دمت عليه قائما چې ته همیشه عليه دته قائما ولاړ لا تفارقه چې دا جدا کېږي نه په هر وخت کې نو دا یو او قیامانه به قائل نه به منکرېږي
لکه کعب بن اشرف شو. کعب بن اشرف دو کې د دو عالم و د یهود نصارا، نو هغه سره چا یو قرشي کې خدلا د روپۍ سرورم حصہ فکر کړه دینار، هغه باندې هغه مړکر شو، وجحدا هغه په مړکر شو. بس فکر کړه نو بعد به کې داسې مشته شرایطان پکې شته کنه. نو الله تعالی وی چې داسې هم دي چې امانت هم بالکل خیال نه ساتي. الا ما دمت علیه قائما، مگر چې همیشه په د باندې په سر ولاړې نو بیا به نه موټ کېږي. او که نه داسې نه لکه منځ کې دغه راشي نو بس بیا ځان موټ کړ دی. ذلک بأنهم، دا ولې دا ترک ته ادا د امانت ولې دو کوي؟ بأنهم قالوا دو بوي بسبب انهم، په سبب د دې سره چې وی بدو چې لیس علینا فی الامیین سبیل، نشته په موږ باندې د عربو مال خوراک سبیل اسم څه ګناه نشته په دې چې موږ یعنی مال موزی بدست غازی بس بدا موږ له جایز دی مال. لکه بعض خلک وایي کنه لکه دا خورده ده، په خورده کې غاښ وخوري وی دا خورده ده پهغې پوه نه شوې مطلب. نو دا یعنې د دې وجې نه دا به نه کوي. نو د دې وجې نه دو به داسې وي چې لیس علینا فی الامیین سبیل، موږ باندې د دې عربو مال خوراک چې دی سبیل سے اسم گناہ وغیرہ اسم نشته. نو الله تعالی جواب کی قال تعالی، الله تعالی وی ویقولون علی الله الکذب، او دو وی په الله باندې دروغ، وهم یعلمون دو په خبر دي چې انهم کاذبون دو دروغجن دي، او داغه دروغ باوجود په الله په دروغ وي. بالا ټیک ده من آفا بعهدی، چا چې پورا والو کو په خپل وعده سره اقرار کو پورا وعده پورا کړه، واتق الله او يرد الله نه، نو فإن الله يحب المتقين، الله خوخي متقیان چې خپل حقدار ته پورا ورکړي. ان الذين يشترون بعهد الله، بشکا دا نازل شوی په باره د یهود کې چې هر کدو بدل کنات نبی علیه الصلاۃ والسلام. نو دا یې پاغ وخت دا ان الذين يشترون اخر چاغو بدلی بعهد الله په اقرار د الله تعالی سره چې دو اقرار کړی په ایمان باندې چې مونږه یې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او په دې باندې مونږه د حمایت کوو. و ایمانهم او په قسمونو د دو باندې ثمنن قلیلا چې هغه اخلي څه عوض لګ من الدنیا، او باغې کې بیا تبدیل کی په تورات کې په انجیل کې. اولئک داخله چې لا خلاق لهم فی الاخرته، نبوي حسدو دې بارا په آخرت کې. ولا یکلمهم الله، او خبر به اون کې دوسرا الله تعالی بلکې خبرې کوي نو غضب نه علیهم، د غصې خبر وکړي. ولا ينظر الیهم، ان ګور به الله تعالی دوتا چې رحم کې بدو باندې یوم القیامه. ولا یزکیهم، ان پاک شدو د ګناہوں نه. ولهم عذاب علیم، او د پر عذاب مولم وي. فکر بیا بل خصاصت پنځمه شکوا دا پنځمه ده کنه. وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من وما هو من الكتاب. بعض داسې وي چې هغه جبا داسې وچلی په خپل کتاب کې تورات کې یا انجیل کې چې هغه کې هغه واړی راوړی چې ته به چې دا د کتاب نه د الفاظ مستعمل دي، او پکې نه هغه به د کتاب نه منلی وي، دا به پکې دو تحریف کړی وي، داسې محرفین پکې هم شته. پوهېږې به که نو دا هم د دو شرارت چې یو قسم کنه. وان منهم بعض د دې اهل کتابونه لفریقا یو طائفه ده لکه کعب بن اشرف شو د ملګري شو، یلونو السنتهم چې دو با اړو جواب خپل بل کتاب په کتاب باندې نبی په کول داسې دا به کو لتحسبوا چې دا حساب کې دو دی را مې کتاب دې کتاب نه، یعنی محرف به تحریف پکې کړو. جګړې دا الله تعالی نازل کړي، او ما هو من الكتاب، هغه الله نه نازل کړي د کتاب نه ونی. ويقولون هو من عند الله، دو داوی چې دا الله طرف نه دی. وما هو من عند الله، دا الله طرف نه نو.
ويقولون دوبوي على الله الكذب پالا باندې به درو وي چې دا الله طرف نه دا الله نه بنو دا درو نو درو کړ وهم يعلمون انهم كاذبون دو خپو چې موږ درو جنو دا ما کان بشر ایته الکتاب دا جواب د شوبې د دوی دا ټول شرارتونه دي کنه د دوی شوبه داوا چې حضرت عیسی علیه السلام په خپل فرمایلی دي چې حاجات کې ما بدای ما ته आवाज کوي چې اے عیسی ما پرانکې کار وکړي اے عیسی ما پرانکې کار وی هغه په خپل وی دي دا عیسی علیه السلام باندې دروغ راړول دي نو دا اوس دغه وي او आवाज خو با غیر الله ته نه کوي کنه که پیغمبر دی کولی دی ارسل چی بل چاته غیر د الله نه بل چاته आवाज نه په حاجاتو کې نو الله تبارک وتعالى دغه شوبې جواب کوي ما کان لبشرن وی مناسب نه دی یو پیغمبر دی پاره ایو تیاهل کتاب چې هغه الله تعالی خپل طرف نه کتاب عمر کی والحکمت او شریعت والحکم حکم او حکمت او شریعت ولور کی والنبوت پیغمبري ولور کی او بیا غراش په خلقو کې دا شروع کی ثم یقول بیا غ پیغمبر شروع شوی له ناس خلقو ته چې کونو عباد لی من دون الله شاید بندگان زما غیر د الله خدای پرېږي دي او ځان ته نسبت کی دا چې د څوکۍ دا عقل بني ها چې هغه باندې دومره احسان وشي ها او بیا هغه وی چې زما بندگان شي الله پکې ولا بل کوم خو خدای یې مکه دوخ بداوي چې دا دی وی کنه نو د دې وجنا كونوا عبادا لي من دون ولكن كونوا ربانيين بلکې ويقول دی بوي كونوا شيء ربانيين تاسو شي رباني شي یعنی خدای خلق شي د خدای تر ځان نسبت کوي بما كنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې سره چې تاسو زده کې کتاب لره دا الله کتاب زده کوي وبما او په سبب د دې سره كنتم تدرسون چې تاسو دغه درس تدریس کوئ پیګه وکنه نو د دې وجه تاسو دا خبره کوي دا بنوي چې راشه زما عبادت کو خدای پرېږي دا چې عقل مې دا خبره انا مې دا خبره ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه او دا عموما کې تاسو ته چې تاسو ونی سه ملائکه فرشتو لره او نبیین پیغمبرانو اربابان په خدای سره اربابان په خدای سره لکه صاحبین و مشرکین وای دا الملائکه بنات الله یا یهود و عزیر ابن الله نصارا و عیسی ابن الله خدای به آیا امرکم آیا پیغمبر تاسو ته امر کوي بالکفر بکفر سره بعد انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان لا ينبغي له هذا اغل دا مناسب نه چې دا خبره کوي دا ټول نو دا جواب دی غیر مش پیګه کنه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دا اوس الله تبارک وتعالى توحید نه بعد بحث د رسالت ابتدا شروع شو د رسالت ته په واځي سټیم دولسنی ها وسه چلو کو بس کو صدق الله العظیم دا بس بیا ولګ چې دا ابتدایي لګ ګران احکام دي کنه سو بیا ډېر ان شاء الله العزیز چې داغه نه کمی سپاره نه ګور بیا رشینا راځه خوشمار دشمار راځي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آله واصحابه اجمعین الہ العالمین زمونږ دا ناسته د قرآن عظیم ته دا بنین دي بنات دي الله دا په خپل جناب کې قبول منظور کړي الہ العالمین دولا د علم او د قرآن باندې معرفت الله تعالی ټول قرآن معرف د قرآن حقایق باندې دو موږ ټول پوره کړي الله موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي زموږ ټول مشکلات هغه په دې په سبب باندې هغه ختم کړي الله تعالی زموږ ټول لارې دین موږ ته کولاو کې د بی دینه لارې د موږ نه بند کې الہ العالمین موږ کې دینداری پیدا کې الله زموږ په بچو کې دینداری پیدا کې زموږ په کورونو کې دینداری پیدا کې زموږ په مال اولاد کې دینداری پیدا کې
په بدن کې دینداري پیدا کړي الہ العالمین ته د موږ نه راضي شي الله د دې قرآن د دې علاقې باندې په اورېدونکو د دې باندې الله ټولو باندې برکات نازل کړي الله د حوادثو نه دارنګې تکالیفونه محفوظ وساتي الله موږ باندې خپل فضل و کرم وکړي ته مو په خپل حمایت کې وساتي صحتونه راکړي الله موږ له توفیق راکړي د قرآن عظیم دا خدمت موږ دا آخر ته ورسو او دا قرآن موږ باندې آخر ته ورسیږي الله موږ ټول له توفیق راکړي وصلی الله تعالی